شمس الدین بای د ضلع کرک نه سوال کړی دی چې د سحر مون نه بعد او د مازدیګر مون نه بعد اوده کېدل یعنی خوب کول څنګه دي؟ جواب دا دی شیخ ابن عثیمین رحمه الله علیه تاسې لیکلي دي چې د مازدیګر مون نه بعد اور د سحر مونځ نه بعد فورا دا خوب بهتر نه دی، حرام یې ورته نه دي ویلي، وی دا بهتر نه دی. خو که چېرته کې یو طالب ټوله شپه مطالعه کړې ده یا یو سړی دی هغه چې کوم دی ټوله ورځ دیاړي او مزدوري کړې ده ټوله شپه او هغه سحر مونځ وکړو او اوده شو، دا جایز دی. دی کې بیا هیڅ سباق نشته، دی کې دا سختی نه ده پکار. بعضې خلک وایي چې یاره روایت کې راځي چې رزق تقسیمولی شي او په رزق کې کمې راځي. امام سرغانی رحمه الله علیه او نور محدثینو هغه روایت موضوعي او کمزوري ګڼلي دي، کم کې چې خلک وایي چې د سحر مون نه پس خوب مه کوه یا مازدیګر نه پس خوب مه کوه. دی کې صحیح حدیث یو هم نشته، هغه احادیث ټول چې کوم دی نو هغه ضعیف دي. شیخ البانی رحمه الله علیه یو طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیحه کې ذکر کړی ده. هغه وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه کله به چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مونځ وکړو د سحر نو تربع فی مکانه څلورګوټي ځای کې به کېناستو او تر اشراقو پورې به د الله حبیب ذکر او اذکار کول، بیا به د اشراقو نفل وکړل اوابین هم ورته وایي او بیا به لاړل، بیا به نبی علیه الصلاة والسلام. نو مسنون طریقه دا ده چې سحر مونځ پسې مه وده کېږه، ذکر اذکار کوه، الله یاد کا. خو که ضرورت یا در باندې خوب غلبه وکړه نو بیا په دې کې څه مسئله نشته او بیا دا جایز قدرې دي. طبي نقصانات دي پکې، وجود کې سستیا راولي، انسان ناراض کوي. بعض علما وایي چې په سر باندې بوج راولي، دا د طب خبرې دي. خو کم چې شرعي مسله ده نو شیخ ابن باز رحمه الله علیه فرمایي لا نعلم فیه شیئا ولا حرج فی ذلک، دې کې هیڅ ګناه نشته که سړی د سحر مون نه بعد اوده شو او یا یو سړی د مازدیګر مون نه بعد اوده شو، خوب ورکې جایز دی او بهتره نه دی.